بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 44 غریب الحدیث. دځنه مصنف رحمت الله علیه دی غریب الحدیث متعلق تفسیر مصطلح کی وضاحت کی. تعریفه لغة الغریب فی اللغة هو البعید عن اقاربه. غریب مسافر تل شي کس تل شي چې دی اقارب نه لري اجانب ته نږدې وي. کوم اقارب دي خپل پردي دي هغه لري. والمراد به هنا دلته کتنا مقصد دا د الالفاظ التي خفي معناها هغه الفاظ چې معنی پټي وي. بدیل شي غریب الحديث یعنی الالفاظ الغریبه في الحديث. قال صاحب القاموس واي غرب معنا ککرما بن لك غمز وخفي معنا ده شي غامز وي خفي مغته موږ استعمالو غریب لفظ دا شاید شده موږ اجنبي دي. اصطلاحا د دې معنا ده هو موقع في متن الحديث من لفظه غامزه بعيده من الفهم لقله استعمالها. چې په متن د حدیث کې د ست الفاظ راشي یو یا ډیر وي چې غامز وي پټ وي فهم نه لګ لري اولی مون نه لري فهم نه چې استعمال کمی کنه کوم شي استعمال کم شي اسړی ته نه ولګي کوم شي استعمال ډیر شي سړی پکې پوښ. اهمیته وصعوبته غریب الحديث خپل اهمیت لري او هو فن مهم جدا. غریب الحديث ډیر مهم فن دی. يقبح جهله باهل الحديث کله دینه څوک نه پوهه اوسي دا خانه لګیږي له حدیث ته علماء حدیث ته محدثین د دین نه پوهه کېدل خانه لګي يقبح معنا خانه لګي لكن الخوض فيه صعب فدې ته یې مخینه وتل مشکل دي. وليتحرى حائضه چې کوم سره په دې کې نوځي هغه د خصوص او فکر سره پکې نوځي. وليتق الله يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون که کم تفسیر د پیغمبر خبرې کې نه کې د ځان طرفه تفسیر کول نه ځان اوستی او یریږي. وکانه سلف يتثبتون فيه اشد التثبت. سلف حضرت په دې کې ډېر تثبت نه کار خستو سو پر چې و معنی باندې خو یقین نه وی راغله تر هغه پر ویني چې د دې دا مطلب جوړیږي. اجود تفسیره واجود تفسیره ما جاء مفسرا في روايه اخرى. په بل حدیث کې د دې د تفسیر غیر د حدیث مثل حدیث عمران ابن حسین رضی الله عنه په صلاه المریض صلی قائما فویلاړي منځو کته کتی رس فلم تستطيع کده شي د نشي کېدل په قاعده په ناس دی باندې فلم تستطيع کده دې کني فعل جنب په اړه باندې سره وشي سملي. قد فسر قوله تعالى جنب تفسیر چا کړی د حدیث ورین رضی الله عنه علی سه حدیث کې شاو لفظ والفاظ ان على جنبه الايمن مستقبل القبلة بوجهه خو اړه په سملي هو قبله په لبدي مخ کړی بیا ومنځ کوي. اشهر المصنفات په دې پن کې مشهور کتابونه دوی چې غریب الحديث لبی وبيد القاسم بن سلام الذي ولش. نمبر 2 النهايه في غريب الحديث والاثر لابن الاسير رحمه الله هو اجود كتب الغريب. دا بهترین کتاب دی عمدہ کتاب. الدر النثير للسيوطي وهو تلخيص للنهايه دا پس کتاب د پر تلخیص. الفائق للزمخشري فائق زمخشري رحمت الله علیه د پارش نو دا غریب الحديث باندې اهم کتابونه دي. مخته د موږ سره الفصل الثاني دویم فصل بینو اول فصل خبر بیان کې مخته دي آداب الروایت د روایت لکم آداب دی ماغه خای او فيه مبحثان دوا بحث دي دلته. المبحث الاول آداب المحدث محدث آداب دي. المبحث الثاني آداب طالب الحديث طالب حدیث آداب دي. المبحث الاول آداب المحدث د محدث د پر آداب دي وغيرها دا خای. مقدمه
بما أن الاشتغال بالحديث من أفضل القربات إلى الله تعالى علم حدیث کی مشغولیدل دا په الله ته نږدې کېدلو کې و بهترینه زیاده کوم ذرایع سره چې موږ الله ته نږدې کیږو و اشرف الصناعات په ډېرو خو علمونو او فنونو کې دا ډېر ښه فن دی فینبغي علی من یشتغل به په څوک چې د دې سره مشغولتیا غواړي هغه ته پکار ده وینشرو بین الناس چې خلکو منځ کې پیلوولې غواړي هغه ته پکار ده ان یتحل بمکارم الاخلاق چې د ښه اخلاقو باندې مزین وي او محسن الشیم او ښه عادتونو نه شي پیراسته وي ويكون مثالا صادقا لما يعلمه الناس چاته چې ښایي هغه دپاره چې مثالي نمونه وي ښه صادق مثالي وي مطبقا له على نفسه قبل ان يأمر به غيره چې بل ته د امر کولو نه مخکې په ځان باندې د احادیثو تطبیق وکړي په خپله باندې اعمالو کې د احادیث فټ کړي ابرز ما ينبغي يتحلى به المحدث ترنا اهم اول او جواد شي چې محدث ته په ځان مزین او ارسته پرسته کول پکار دي عاده شي د تصحیح النیه و اخلاصها چې نیت به خالص کی او صحیح وکي وتطهير القلب عن اغراض الدنيا د دنیا اغراضونه بزړه صفا کی که حب الرئاسه او شهرت او د مشرولی او حب جاه نه بځان ساتي نمبر با ان يكون اکبر همه نشر الحديث والتبلیغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتغيا من الله جزيل الاجر چې د کم دي غټ لوی همت یا په دی باندې خرج کیږي چې حدیث پرشانه کې نشر وکي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تبلیغ وکي او الله رضا تلشکی او لوی اجر غواړي نمبر 3 د الله يحدث بحضرة من هو اولى منه لسنه او علمه دې د بکار د چې کم سره دینه په علم کې زیات وي یتنه په عمر کې زیات هغه په مخ کې د حدیث ما بیانې تحدیث ما کوي درس وغیرہ تدریس حدیث نمبر 4 ايرشد من سأل عن شيء من الحديث چې په حدیث کې چا څنګه د چی تپوس وکړو نه هغه ته د رهنمایي وکړي او يعلم انه موجود عند غیره الى ذلك الغير یا مثال بل څوک وي چې هغه سره شی متعلق علم نه دا دغه تبعوخي چې بلنی ته ورشاغه معلومات وکړه یا ما سره د شینز دک نمبر 5 الله يمتنع من تحديث احد چاته د حدیث خدای نه منع نه کی یاره می خپلنی پر ان خلکو ته خای او بلنی ته نه خای چې د شی ته قومي علی خای کني نه خای او کده شی ته طریقای نه دا نه کی لکونی غیر صحیح یا بیا خدای صحیح نیت نشو فإنه يرجى له صحتها ټول خاندي د پاره امید ستل شي چې نیت صحیح شي نمبر 6 ايعقد مجلسا لاملاء الحديث وتعليمه املاء د حدیث د پاره تعلیم د حدیث د پاره مجلس منعقد کړي اوس خو د املاء خبرې نشته مخکې زمانه کې اوس بس تعلیم او تدریس ته اذا كان اهلا لذلك لكل شديد اهلي فإن ذلك اعلى مراتب الروايه دا روایت شدي اعلی درجه دي ما يستحب فعل اذا اراد خصوصا حضور مجلس الاملاء دی چې کله د املاء مجلس ته حاضرېږي نو کوم شیانو کول پکار او مستحب دي نمبر 1 ايتطهر ويتطيب ويصرح لحيته چې کله حدیث مجلس ته رسید ځان د خصفه ستره کی او دستی او کی ولامبي دا خاصه او دي سره سره خوشبو ولګي او ګیره د ګمنس کی سر وغیرہ صفه ستره کی ځان د خمزیدار جوړ کی حدیث مجلس ته ځکه چې د شدي اهمي خبرې دي چې د عام خلک خبرې خای سړی ته ځان بربري د شدي لپاره به هم ځان بربري نمبر 2 ايجلس متمكنا بوقار وهيبه خف وقار او هيبت سره د کینی حدیث بینوي تعظیما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم د پیغمبر سره حدیث تعظیم د پاره نمبر 3 اي يقبل على الحاضرين كلهم هر چاته د مخ اړې په حدیث بینول ټیم کې څومره طالبان او تلمیذان ولناس ولا يخص بعنايه احد دون احد ولا يخص بعنايته احد دون غير
یا ولا يخص بعنایت احدا دون احد مفعول جوړل شي چې څوک ځان ته خاص نه کی بس یو طرف ته مخ اړولې او سمو ته ټول شانوي د نور وته اریان پاتې وي نه هر سړی ته په خبرو کې مخ اړوي دي ته مخ اړول د بیا دي ته ترتیب سره چې بیا دي طرف نه مخ اړې د شیطان وته مکمل توجه وی ورکی د سینه چې نور د ښکارا شي چې موږ د سنا لاګو او موږ په لږه سره ګوري نه نمبر 4 ان يفتتح مجلسه ويختمه بحمد الله تعالى شکل مجلس شروع کوي د علم ولا ختمي حمد ثنا دعا و غیره وکي والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او اند شتا پیغمبر سمونه درود شریف او دعا ان يليق بالحال د سیداو کی چې حال سره مناسب وي ان کم حالت وی وغیره نمبر 5 ايجتنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين د سکار دیونه کی چې د حاضرینو مجلس کې کم کسان وي یا کم حاضرین مجلس دی هغه عقل برداشت نکړل شي یا د شیطان شی بنا بینه چې هغه پویږي نه او ما له فهمونه من الحديث پویږي په نه او ته بنا بینه ریاض الصالحین یا ریاض الصالحین ولا تبد مشکات شریف ولا تشریحات نه کوي انده شي تزاد طالبین کې لګي د تو ته ریاض الصالحین ولا بنا کې د خاصه درجه کتاب ده انده شي ته مشکات شریف ولا طالبان دی وضو ته د بخاری شریف ترمذی ونه بحثونه نه کوي ځکه چې هغه د لپاره به د شي برداشت نه پاسه شي څومره برداشت شي څومره عمر وي سټیج بای سټیج به کار شي سټپ بای سټپ ته به ترتیب ګریجوالي نمبر 6 يختم الاملاء بحكايات ونوادر شکل املا ختمه اخر کې د حکایت وکي د نادر خبري وکي لترويح القلوب د زړونو خوشالول د پر وتر د سهم د ستړي لره کول د پاره چې د خبري کوي کی پروا نه لري همختي چې ما هي السن التي ينبغي للمحدث ان يتصدى للتحديث فيها کم یو عمر د چپاکي محدث د تحديث ولا کار کول شي چې په پسې ولګي تصدى منو پسې ولګي زمانہ کم ټیم نه دي د شیان شروع کی چې محدث او شیخ صاحب نو ته ویل شي شیخ الحديث نه اختلف في ذلك الاقوال عندك علماء واقوال شتا وقيل چې له 50 کال ته ورسیږي به د حدیث شریف تکینی وقيل چې له 40 صالح کال دی وقيل غیر ذلك والصحيح انهم تتأهل وټیک خبره ده چې کله دی کې اهلیت راشي صلاحیت وی واحتیج الى ما عنده جلس للتحديث في اي سن كان وكم شاندي سره هغه ضرورت پیښ شي نبی د سیټین کې د شي کول شي تحديث کول شي چې کم کال شلو کال دیر شي 15 شي 15 شي تاریخ 50 شي پتا یا کم کال همي چې بس تکړه په حدیث پیږي مطلب پیږي بل په یول شي بس سید اشهر المصنفات فيه نمبر 1 الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع یودا کتاب د مصر الخطيب البغدادي په دې کې ټول ادبونه بیان دي نمبر 2 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر رحمه الله داش مبحث اول موږ مبحث ثاني موږ وسو پسې او فصل ثاني کې موږ مبحث ثاني وایو آداب طالب الحديث کم کس چې حدیثونه بل چاته نه خي بلکې خپل زده کوي په خپل باندې حاصلې هغه د پر څه ادب پکار دی اوس دا خای مقدمه المراد باداب طالب الحديث ما ينبغي ان يتصف به الطالب مراد تنا دا چې طالب علم په صفات سره ځان متحلي متزين کی ځان پیراسته خيسته کی دغه صفات ځان ملک کی من الاداب العاليه خوچت ادب والاخلاق الكريمه التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه هغه بهترین او کریم عزتمن اخلاق تخپلږي چې د علم طلب سره او شرافت سره مناسب چې کوم پسې دا سروي او حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم علم حدیث ته ومن هذه الاداب ما يشترك فيها مع المحدث زن ادب قدسي چې کوم محدث ته پاره وکنه ما غدي د پاره دي زنه بتنه لګ یوازې دي ومنها من فرد بها عنه زن صرف طالب علم د پاره دي الاداب التي يشترك فيها مع المحدث ادب شپدي کې طالب حدیث محدث سره شریک په دې دواړو کې یو شندینت به کې غدا دي نمبر 1 تصحيح النيه نیت بسې کې اکه شي محدث کا
طالب حدیث والاخلاص لله تعالی فی طلب اخلاص نه کار اخلي. نمبر 2 الحذر من ان تكون الغايه من طلبه التوسل الى اغراض الدنيا. د دین وړ ځان وساتي چې د دې غایت او مقصد دا نه چې د طلب حدیث نه دنیا ولا مقاصد ته ورسي. فقد اخرج ابو داود وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمای من تعلم علما کان سره چې دا علم دین زده کی مما هغه علم یبتغ به وجه الله دې سره خدای الله رضا تعالی کی خو دې شکر لا تعلمه نزد کی سره دې لپاره لري سی به اغرض من الدنيا چې دنیا چې شي مقصد تم ورسیږي هغه وړو کې کټوي لم يرد عرف الجنه یوم القیامت قیامت ورځ ته جنت خوشبو به نصیب نشي. نمبر 3 دا چې العمل بمسموم من الاحاديث کم حدیثونه او په غدي عمل وکي او د هغه آداب خیال آداب التي ينفرد بها عن المحدث هغه آداب چې سره طالب علم د پاره. نمبر 1 يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة. الله نه دي توفیق وغوړي چې الله ماته د خیر ول اسباب متوجه کی والتسديد السديد وغوړي چې خدای سیده میوستی قول فعل کی والتيسير اسنی دی وغوړي چې الله هر مشکل را آسان کی هر عسير را يسير کی والإعانة على ضبطه الحديث او د الله نه اعانت او امداد غوړي چې د حدیث ضبط کول کېرنه قصور نشي او فهمه او په هداله کې. نمبر 2 عین صرف الیه بکلیته حدیث ته مکمل ځان ورکی ځان دی ولتاو کی ويفرغ جهده فی تحصیله او په حاصلولو کې مکمل کوخخ دی خرج کی. نمبر 3 يبدا بالسماع من ارجح شيوخ بلده اسنادا وعلما ودينا. وخپل علاقې کې په شیخانو استادانو کې چې کوم راجح استادان وي سند موچتوي علم کې اوچتوي په دین او عمل اخلاص کې اوچتي دا غي نه دیوال علم شروع کی ماغونه د زده کړې وکي په دې سره به د خپل به مضبوط وي سبا سند به اوچتي دي کې ریا غیره نه راځي علم کې به اوچتي دین او غیره اثر به غورځي. نمبر 4 ايعظم الشيخ د خپل شیخ ډیر تعظیم احترام بکوي او مې يسمع منه ويوقر شکم ستنوري وغيره چوکي تنوري هغه عزت بم کوي توقیر وکي فذلك من اجلال العلم. دا په حقیقت کې د علم تعظیم شو کنه سړیان خو نورم سړیان سات دی بيزي سره هم سړی شو کوټي جوړیا سړی شو استاد شه حدیث بین دا سړی شو خو د عزت ول په دی باندې چې ملاو د علم لري غ علم نه لري علم د الله صفت شو الله قدردان ذات ته چاته د صفت ورسیږي لږ سری کی ورشي هغه ته به عزت او احترام ملایږي. واسباب الانتفاع او کم چې د انتفاع ول شیان دي د غو عزت کې کلم شولو مسند شولو ډیس شولو میس شولو کتاب شولو وغیرہ کوم شیان سره علم تعلق سدي هغه به عزت احترام کوي ويتحرر رضاه د الله رضا ته لشکي انده چې ته استاد خوشالي ته وون ګوري ويصبر على جفائه لو حصل کا سره بي وفي وکي جفا وکي دا به صبر کوي غږیږي ورپسې ما بعد د جګړې ته سره مات یریږي. نمبر 5 ايرشد زملائه خپل ملګرو رهنمایي وکي کم کسان په شي پیږي نه یځای ته نه معلوم څه قسمه خبرین کیدل شي او اخوانه په طلب ملګرو وغیرہ ته په طلب کې شو کې رهنمایي کې لا ما ظفر به من فوائد کمې فائدې ته دي رسیدلې وي ناغه د نور ته وخت چې تاسو دی باندې کامیاب شئ ولکتم عنهم پټی نه کی فإن كتمان الفوائد العلمية عن الطلبة لؤم. علمي فائدې د طالبانو نه پټول دا ملامتیا ده يقو فيه جهلة الطلبة الوزاعا په دې کې هغه طالبان غورځي چې جاهل وي او وزي کم تر وي کم زر په انسان وي نه دا به د علم الاشیان خلقو نه پټي کنه دا شان څوک نه پټي لأن الغاية من طلب العلم نشره دا علم طلب نه مقصد چې موږ مخته به دا خلاو کو. نمبر 6 الا يمنعه الحياء او الكبر من السعي في السماع والتحصيل وقت العلم. علم پوریدل حاصلول او اخیستل کی کبر ایمان نه کی چې کوشش اونکی تکبر پکې را نشي چې د دین سره وای منه چې نه وي ته نه پاتې وشي به چانه کې د شی بل ته ملاو نشي حیا ایمان نه کی اسی وچه بنه طبيعي شرم چې سی پوچه وچه شرمېږي لیا
چې د ښه معلوماتو ته شوق کېږي، ښه نکتې ته چې کېږي پسخېږي، بیا چې نه کې تپوس نه کوي. ولو ممن هو دونه فی السن، اگر چې تینا عمر کې کم وي، مشرمېږي تینا، او المنزلت یا درجې او مال دولت کې تینا کم وي، مشرمېږي. ورپسې د عدم الاقتصار علی سماع الحدیث و کتابتي، مسیر دی باندې د اکتفا مه کوي چې حدیث مې وارد ولیکو، بلکې ځان په ښه پوه کې چې ومې لیکو وامرېدو مطلب یې څه جوړېږي، دون معرفته و فهمه، ځان په ښه پوه کې. فیکون قد اتعب نفسه دون ان یظفر بطوائل، نو بیا به پیدا وکړي چې ځان یې ستړی کو، داسې نه چې ځان ستړی کړي بغیر د دې نه ان یظفر بطوائل، چې پیدا ورته میلاو نه شي. طوائل منه فایده. بل پکې دا ده چې ان یقدم فی السماع والضبط والتفهم الصحیحین، چې په صحیح اورېدلې او لیکلې کې او په ځان پوهولو کې د مخته شي، او په دې کې ټولو نه اول د صحیحین ځان ته مخکې کړي. یقدم فی السماع والضبط والتفهم، په اورېدلې یلې او ځان پوهولو کې د اول بخاري مسلم باندې ځان پوهې کړي. دې دا معنا ده چې ډایرکټ بس بخاري مسلم یا مخکې تیلی وکنه نه خو سر بس دکای فقه بوتیای وانه نه فقه د نه یلی حدیث باندې به سړی نشي په دې مذهبونه یې ورکی. همدا شته بلاغت نه لږ ځان خبر کې علم بلاغت وای، ورپسې اعراب وای، همدا شته منطق وغیرہ کوم علوم دي عربیه دي که غیر عربیه عقلیه دي ټول دی وای، چومره چې آلات ته علم دی هغه ځان خبر کی. بیا صحیح حدیث او تفسیر ته کینی نه حدیث دی تفسیر به خز دکړل شي. بیا پسې چې کله بخاری مسلم باندې ځان پوي کی، ثم سنن ابي داود او ترمذي او النسائي، بیا ابو داود شریف باندې ځان پوي کی، بیا ترمذي باندې، بیا نسائي باندې، ثم السنن الكبرى للبيهقي، بیا دې باندې ځان پوي کی، ثم متمس الخرج اليه من المسانيد والجماع، جوامع بكم چې نور مسانید او جوامع دي، کوم مسند احمد او موطئ امام مالک، من كتب العلل علل دارقطني دي من زان پوي کی، ومن الاسماء التاريخ الكبير للبخاري دي من زان پوي کی، والجرح والتعديل دي من زان پوي کی، لابن ابي حاتم من ضبط الاسماء، كتاب ابن ماكوله دي من زان پوي کی، من غريب الحديث النهايه لابن الاسير په دي زان پوي کی. معنی دا چې خو حدیث دي کنه یو فني حدیث ته نه حدیث د کای د لپاره فن دي، حدیث د کې فن چې مرده اصطلاحات حدیث، یو حدیث ته یو اصول حدیث ته، کله چې حدیث دی د لپاره به قواعد حدیث اصول حدیث به، چې کله فقه یای هغه د لپاره ول اصول فقه قواعد فقه بوته یای، همدا چې کله تفسیر یای هغه د لپاره به قواعد تفسیر اصول تفسیر بوته یای. د کوم چې مسره درې مقصدی علمونه دی، فقه د بل تفسیر د بل حدیث د لپاره به قواعد ضروری شي نه ولا نه یای، الا به سړی په صحیح پویږي او صحیح مقصد ته رسیږي، ان به پیدا نه کوي.